حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تشریف فرما یعنی ناستا په دې موقع کې یو کس راغلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لږ څه ښې خبر یعنی نصیحت وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې ما ته لږ څو ښې خبرې وکړي. اوس مسلمانانو لکه پخوا به چا سره کېناستې، مشرانو سره به کېناستې، علما کرامو سره به کېناستلې، نیکانو سره به کېناستلې، دیندار خلکو سره به کېناستې، تا به هغې نه د هغې خوبیانې به د ځان کې راوستې، تا به هغې ته ویل چې ما ته لږ څه نصیحت وکړه. نو اوس چې موږ او تاسو په یو محفل کې کښېنو بس خپل ځان نه یېري په کله په چا پسې او کله یو ځای کله بل ځای بس هسې فضول خبرې کوو. خو نبي علیه صلات وسلام ته دې ویل چې ما ته لږ څه نصیحت وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته څه فرمایي چې تا ته یو داسې خبره نه وښیم، یو داسې خبره تا ته وښیم چې هغې نه ته خوند واخلې او تا ته د خپل ځان پته ولګي. دا ورته چې یا رسول الله بلکل یې موږ ته دا خبره وښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې انسان د خپل ایمان نه خوند والي، چې د ما ایمان په څومره په کومه درجه کې ده، زما ایمان څنګه ده او زما ایمان په ما ته څنګه پته لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو ایمان به تاسو ته هله ثابتوي چې ستا ایمان کامل ده، ته د ایمان ولی چې ته د الله رب العزت نه دغه سر بل چاته کته نه کړي، په دې وجود کې د الله رب العزت نه علاوه د بل چا احکامات رانه ولي، په دې اړه کې بل چاته ځای ورنه کړي، الله رب العزت ته ځای ورکړه. په دې ذهن بل چېرته سوچ ونه کړي، د الله په بړۍ کې سوچ وکړه، د الله په لویۍ کې سوچ وکړه، د الله په احکاماتو کې سوچ وکړه. او درېیم ورته وایي چې الله رب العزت چې کومه دنیا یعنې کوم مال درکړه ده په هغه کې زکات کثرت سره ورکوه. یعنی زکات هغه مال ورکوه چې تا ته بهتر وي، بهترین مال په زکات کې ورکوه، بهترین مال په زکات کې ورکوه. او بیا به ستا د ایمان پته لګي چې ستا ایمان په کومه درجه کې ده. او درېیم نمبر د خپل ځان تزکیه کوه چې د ستا د ځان تزکیه به څنګه کوې. د ځان تزکیه هر انسان ته